پلار غله ناستو نور غله پلار تیرېده د تیرېدونکو ته د ناستو आवाज وکړو چې الکه څوک یې ویل چې څنګه یې دغسې یو بس هغیم غلی شو هغیم غلی تیر شو مرګرو ته تپوس وکړو چې دا ولې ویل پوه نه شوی بیخه موږ هغې وی چې څنګه یې دغسې یو چې څنګه تاسو غلی یې داسې مونږ هم غلی نو مونږ چې څنګه یو دغسې را سره کېږي نو ګناه زمونږ ده نقصان زمونږ دی هغه کومه ګناه ده دې وخت کې چې غریب پې صرفه کوي کومه ګناه شته جوارینا لوی جرم او لوی ظلم بل نشتا ټول غریبان جوارګر دي کنه د پودر اسکلونا لوی ظلم او لوی جرم بل نشتا د ټولو غریبانو زامن پودرز کی دغه سے شراب والا دغه سے غلا والا د ټول غریبان په دې قهر گرفتار دي نو عزیزہ چتو غریبی دا سے نہ تیرے کما طریقه دا غریبای چې خدای او دا رسول ویلی دا نو الله پاک بچر استا حال بدلی نه او نه په پتا باندې ښه حال راولي او نه په پتا ښه ورځ راولي چې سو پورې تا خپل حال په خپل بدل کړي دي الله پاک مونږ کې بازي دي مونږ شکلونه ښه جوړ کړي الله زمونږ شکل ته نه ګوري زمونږ عمل ته نه ګوري الله زمونږ زړه ته ګوري چې زمونږ په زړه کې د خدای متعلق څه دي نن د دې قوم وګوره د دې قوم په زړه کې د خدای متعلق څه دي قسم په خدای دې که تھرو آؤٹ پاکستان خاص او عام مولا او بزرگ که خدای د دوی یادم یاد وقتی طور بیگارا سیم غوگونه خلکو د شپې ته نه سملاسته نشو سار ته نه سملاسته نشو یو ټرار دی یو غرا اختر دی او کنه دی صحیح دی او که غلط دی اختر دی او کنه دی کور دی د میردین جماعت شخو چرته کې نه کنه صحیح دی او که غلط دی صحیح دی او که غلط دی د باګړو دلا خزه دی کال دولش میاشت کې ټکه مونږ نه کوي دا خزه دی صحیح ده که غلطه ده صحیح ده که غلطه ده صحیح ده که غلطه ده زن طلاقه دا پښتنه دی چانه ونه کوي ټول کال مونږ نه کوي دا دیونه ویلی چې دا صحیح دی که غلط دی دا صحیح دی که غلط دی خو اختر راغی صحیح دی او که غلط دی صحیح دی او که غلط دی خدای دی کور د مولیانو رانکی ورپسې دی کور د دې قوم رانکی دې قوم له روزه کا اختر کا پتو په لګی چې څه کوي یا کوي ورک شي دا یو روزه فرض
یو اختر ضروری دی. کافرم پکې ټلیفونونه وکړه، کافر دی اختر څنګه ته څه کار دی؟ دا کمیونست او سوشلیست دا خدای نه منلو والا د څه کار دی ټلیفون سره چې اختر صحیح دی که غلط؟ نو یو ورځ راشي صاحب یو غومی بیا هغه شپېله به د دې قوم حال وګورئ بېګاله که اختر کېده. زما په وسې اتوار لکومه نو بېګاله به وګورئ د دې قوم ډزې. تیرو ډزو کې هغه د مور میړی کرکټ ګټلی و، 240 کسان پکې وویشتې، 8 پکې مړه شو. اوس بېګاله به اختر کې وګورئ نو کمې د سوټای زوی سره چې تماچه ده یا ټوپک دی او ټکار به بېګاله جوړ کړي. دا څه خلق دی، دا څه قوم دی، دا څه د دې قابل دی؟ زه په ایمان درته وایم چې ما ته دا قوم د دې قابل هم نه ښکاري چې ورته السلام علیکم. د دې قابل د بني ادم نه دی. اوس دې اخترو کې تاسو ګورئ دا د کلو خلکو په لارو سواري، په ډېټسونو سواري، یو هړ جوړ غوامات څه چل دی. نن د پلانی بابا میله ده، نن د اکا بابا میله ده. بیا د کل هم غریبانو بچی وګوره په سینماګانو کې ناست، کل هم غریبان. دې غریبانو ته دعا کوي چې خدای پاک دې حال کړي. دې غریب چې د ټاټکی په مزدورای وګټي او هغه پیسې بېګاله په بایسکوپ چغه شو جاله شمع سینما یې بند کړي. شمع سینما به د چاپلار بند د چا استاسو پښتنو ده منګه پښتانه څنګه بند مال بندول دي ته نه وي. بندول به په هغه ورځو منم چې د پېښور په سینماګانو بلډوزر وګرځو او رانه لوټه لاندې باندې پاتې نشي. لوټه نن ستا ټول ملک د کنجرتوب او د ډمتوب ډیپو دی. ټول ملک دا میوزک سنټر ټول ډمتوب دی که نه دی؟ دا ویډیو گیمونه او بلیټونه ټول ډمتوب دی که نه دی؟ دا بایسکوپونه ټول ډمتوب دی او که نه دی؟ بھائی گلے چانک ہے. دا خو به کار الله کیږي چې د ملک حکمران هغه سړی راشي چې هغه د بېدینۍ نوغه د ملک نه وباسي. نوغه اوس یو فیصله شوې وه چې دا شامی روب باندې چې کوم د فوجیانو سټیډیم دی په دې کې به د اختر د ورځې نه والا 10 ورځې دمې ګډي دمې به پکې ګډي
او دا ډمتوب چې چا په ټیکا اغسته او په 3 لک روپۍ ورځ اغسته چې هر قسم ډمتوب په پکې زکو اندازه کوي اوس چې ما سره په شامی روډ باندې 10 ورځې ډمې غړي او استاد ملک خواص خزي او نر پکې ناس غریبانو لا د غریبای د ډمتوب کورونه کولاو دي او امیرانو لا د امیرای د ډمتوب کورونه کولاو دي اوس موږ د غیر وجشتاو نشته روجي موجي نشته چې دا چاني ولي د دوی لا خدای دې اړه غر کا ته پوښې په خبره دا لا غرق دي او چې چا خوړلې دا غي خو دا غپلارم کور روان دي د خنديرا روجي کم دي تش خرله می خلاو تړلنو ټول ورځ می غیا نه ورا چولنو په د خرم روجا شو زمونږ روجي خو د خرونو اکم آرام توب دے چې مونږ به په صرفه کو چې مونږ روجي ونی نو عزیزانو عرض می داو چې خپه نشه دعا دا کوي چې یا الله د ملک سرمایدار تباہ او برباد خدای د مرګ کروڑپتیان او اربپتیان تباہ او برباد کړي اے الله دې وخت کې ملک چې د چا په لاس کې ده خدای د صفه هستی نه دا د قوم ترګوري شي دشمنان او دې قوم په تقدیر چې د چا تقدیر کې هدایت نه یا د تبلیغي مرکز دعا ده خدای دې هلاک چې دا زمکه دې پاکش بالکل زمون خو دماغ نا امید توقع نشتا آئنده تصور نشتا آئنده چې دا قوم بټی که بازارونو لور که په سړک روان که درې څلور کسه د هلکان نه دي دا زلمي هلکان دا چې په لار رواني یعنی چې سل خرونه رواني داسې شور به نه اچولې لکه درې هلکان سره وای دا په ما ایمان دکه سل خرونه او هغه د سټمارې زامن غریبان روان به یو مخکې بل وای پلانیا دا مور سچلو شو مور در باندې پورش هغه چغې خو به نه وي که په ریړه کې ناست وته سټونم د ریل ګاډي لاړ که په ټانګه کې ناست که د غویانو په ګاډي کې ناست ته د دوی دا مجلس د سړي زامن نه دي دا خو ظالم داري ماشین په کار دی وروره چې ار سرک باندې دی لګولې یو څوک پی تیری او بنسی او ورچی سره اخو تنه دی سره اخو تنه دی سره اخو تنه دی او بلډوزر در سره ورته شي دا مړی وړه چرته سینته ورته تاخد دې قابل قوم دا دې قابل نه چې صاحب روجي دی او ثواب مشو لا مليان فکر افاسي صاحب ورونو ختمم چلاو فردوس جنت کې در تکور جوړ فردوس جنت ته وګوره د خپل شکلونو ته تاسو په ایمان ویل کې شیشه راوالي د خپل مخونه وګوره چې د دې قابل یې چې فردوس جنت ته لاندې ګوره د گورنمنت هاوس کې دنه یو گورنل ناس ته داسې شکل دی لکه د انګریزي چرګ دلته ججوري راځوړان دي نو پټای ورتړي دي چې ججوري مینخ کړي د
گورنمنٹ هاوس گیټ ته خو ته ورنږدې شه چې څومره منډې اسپایان درکړي. دې د گورنر گیټ ته نشي نږدې کېدی او د خدای جنت ته به په دې عمل او په دې کرتوتونو نږدې شي. یار خدای ته وګورئ، لږ خلق وکړئ، خدای ته وګورئ. دا د خدای جنت چې دی دا درته دومره سپک ښکاري چې د گورنر او د وزیر اعلی د بنگلې د گیټ نه سپک دی چې په دې گیټ سپایان ولاړ دي او په دې شکل سره او په دې عمل سره دې نه پریدي چې څو پورې در سره ایډنټی کارت نه او پاس نه، نو د خدای جنت نه په دې شکل څنګه. نو عزیزانو ژوند زمونږ ټول فراډ او دوکه